السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو له معلومه ده د سریلانکا بورډ آی سی سی د طرفه کمپلیټلی بین شوی دی. په څه وجه باندې بین شوی هغه وجه در سره هم شریکوم. خو بل طرف ته د سریلانکا کرکټ بورډ یو اهم عہدیدار رانا ټونګا هغه ویلي دی چې زموږ بورډ د انډیا د جیشا په وجه باندې آی سی سی بین کړی دی. جیشا پکې منس کې شیطانی کړی ده. څه شیطانی کړی په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. خو بل د سریلانکا یو غټ ټیم دی، سریلانکا یو غټ بورډ دی، ځکه دوی 2 ځله ورلد چیمپیونز پاتې شوي دي. 2 ځله دوی غټې ټورنامنټ یې ګټلي دي. 15 ځله دوی د ورلد کپ سیمی فاینلیسټ پاتې شوي. 15 ځله دوی د ورلد کپ سیمی فاینل لا کوالیفای شوي دي. 6 ځله دوی د ایشیا کپ وینرز دي. 6 ځله دوی ایشیا کپ ګټلی دی. مطلب سریلانکا یو وړوکی بورډ نه دی، سریلانکا یو وړوکی ټیم نه دی، خو بیا هم د آی سی سی د طرفې دا بین کیږي. اوس رانا ټونګا ویلي دي چې زموږ کرکټ بورډ د جیشا په وجه باندې بین شوی دی. جی په څه وجه باندې؟ د جیشا په وجه باندې سریلانکا کرکټ بورډ بین شوی دی. جیشا آی سی سی له دا ویلي چې د سریلانکا کرکټ بورډ بین کوي. په دې کې څومره حقیقت دی؟ آیا جیشا به اوس له راضي به د نورو ملکونو کرکټ بورډ بین کوي؟ او وجه دا خو ده چې آی سی سی په دې وجه باندې د سریلانکا کرکټ بورډ بین کړی دی چې دوی په کرکټ کې سیاسي مطلب مداخلت دی. دوی چې کوم ګورنمنت دی هغه د سریلانکا کرکټ بورډ کې خپل مداخلت ساتي. سیاسي کسان چې کوم دي نو دا خو صرف په سریلانکا کې نه، دا خو بنگلاديش کې هم ساتي، دا خو په پاکستان کې هم ساتي. غټ مثال استاسو وړاندې د عمران خان چیرمن او رمیز راجا د پی سی بی چیرمن چې کله عمران خان د حکومت ختم شو او د پی ډی ایم حکومت راغونو، نواز شریف خپل سړی نجم سیټي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن کو بیا زرداری نواز شریف سره لانجه واچوله چې نه زما سړی به ته د کرکټ بورډ چیرمن کینو، ځکه اشرف د کرکټ بورډ چیرمن کو. نو دا سیاسي مداخلت ته کنه. په انډیا کې چې جیشا ته دومره غټ مطلب د کرکټ بورډ یو غټه عہده ملاو ده. نو جیشا څوک دی؟ جیشا د امیر شاه زوی دی. امیر شاه څوک دی؟ امیر شاه د مودي د حکومت یو ډیر اهم رکن دی، د مودي یو ډیر قریبي آشنا دی، یو غټ عہدیدار سړی دی د امیر شاه. نو هغه خپل زوی د بی سی سی آی مشر کړی دی. نو دا مو د سیاسي مداخلت خو په صرف په سریلانکا کې نه ده، خو په پاکستان کې هم دی، په بنگلاديش کې هم دی، په انډیا کې هم دی. نو بیا دا نور بورډونه ولې نه بین کیږي؟ صرف سریلانکا ولې بین شو؟ د سریلانکا چې کوم رانا ټونګا دی دا ایکس کرکټر دی، د سریلانکا کیپټن هم پاتې شوی. سریلانکا د پاره د ما خیال ښه پرفارمنسز کړي، ورلد کپ هم د زما په خیال سریلانکا د پاره ګټلې دی. نو اوس دغه رانا ټونګا وایي چې صرف زموږ په بورډ کې خو سیاسي مداخلت نه کیږي، د ګورنمنت مداخلت صرف په سریلانکا کرکټ بورډ کې خو نه کیږي، دا په بی سی سی آی مطلب د انډیا چې کم کرکټ بورډ دی په هغې کې هم کیږي، په پی سی بی کې هم کیږي، د بنگلاديش کرکټ بورډ کې هم کیږي. نو بیا ولې صرف زموږ بورډ د آی سی سی له طرفې بین کیږي؟ او غټ الزام چې کم دی په جیشا باندې لګولې چې جیشا دی کې غټ لاس دی او جیشا آی سی سی ته ویلي زموږ کرکټ بورډ چې کم دی دا د جیشا په خوله باندې آی سی سی بین کړی. نو دې کې یو غټ سوال دا هم اوچتېږي چې جیشا په خوله باندې ولې آی سی سی دومره غټ ایکشن اخلي، دومره غټ ټیم، دومره غټ بورډ. څنګه چې تاسو سره ما ریکارډ د دوی شریک کو چې 15 ځله دوی د ورلد کپ سیمی فاینلیسټ پاتې شوي، 6 ځله د ایشیا کپ وینر پاتې شوي دي. یو غټ ټیم دی، مطلب وړوکی ټیم نه دی سریلانکا، او دومره په وړه خبره باندې دوی بین کیږي. نو په دې وجه باندې رانا ټونګا ویلي چې دی کې د جیشا لاس دی. دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.